د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټي سټډیز په یو تازه ریپورت کې ویل شوی چې د تیر کال د لومبو 15 میاشتو په پرتله د روان کال لومبو 15 میاشتو کې د پاکستان دننه ترهګرو بریدونو کې 8% وجنو کې یو کم 40% او جوبونو کې 30% اضافه رامنځته شوې ده. ریپورت وايي چې د تیر مای میاشت کې د پاکستان دننه 40 ترهګریز بریدونه شوي. ریپورت وايي چې د تیر مای میاشت کې د پاکستان دننه 40 ترهګریز بریدونه شوي چې پکې 40 کسان وجل شي او 102 نور جوبل شوي دي. د ریپورت شمیرې ښایي چې د تیر مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع تر ټولو زیات ترهګري ځپلې ده چې دغه 13 بریدونو کې 13 کسان وجل شي او 20 جوبل شوي دي. د ریپورت لمحه د پاکستان دننه د مای میاشت کې تر سره شو ترهګریزو بریدونو کې وجل شو او جوبل شو کسانو کې تر نیمیایي زیات امنیتي عسكر او نور عام وګړي دي. پډان ورځپاڼه کې خور شوی دا ریپورت په ګوته کوي چې د مای میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هم خپل عملیات دوامدار ساتلي وو او په دې عملیاتو کې لکتر لګا سلور شپېته ترهګر وجلي او یو کم 40 نور یې ژوندي نیولي دي. دا ریپورت وايي چې تیر کال 2022 په لومبو 15 میاشتو کې د پاکستان دننه 116 ترهګریز بریدونه ریکارډ کړل شوي وو چې پکې 250 کسان وجل شوي او 400 نور جوبل شوي وو. خو د دې په پرتله د روان کال لومبو 15 میاشتو کې 240 بریدونه شوي چې 350 کسان پکې وجل شوي او 615 جوبل شوي دي. ریپورت کې ویل شوی چې د مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع تر ټولو زیات ترهګري ځپلي چې دغه 13 بریدونو کې 13 کسان وجل شوي او 20 جوبل شوي دي. د صوبې په نورو برخو کې 10 ترهګریز بریدونه ریکارډ کړل شوي چې 14 کسان پکې وجل شوي او 450 جوبل شوي دي. د ریپورت لمحه بلوچستان کې هم د مای میاشت کې 10 ترهګریز بریدونه شوي او په دې بریدونو کې 12 کسان وجل شوي او 60 نور جوبل شوي دي. پس ان صوبه کې بیا د ترهګرو 2 بریدونه ریکارډ کړل شوي چې 2 کسان پکې وجل شوي او 1 جوبل شوي دي. ریپورت کې ویل شوی چې د مای میاشت کې د پاکستان دننه 4 ځانمرګي بریدونه هم شوي چې 8 کسان پکې وجل شوي او 40 نور جوبل شوي دي. د مارچ په میاشت کې د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې منلې و چې ترهګر یو واري بیا منظم شوي او خپل ترهګریز فعالیتونه پراخ کړي دي. د یاد کمیټې په غونډه کې ویل شو چې د عمران خان په تیر حکومت کې ګڼ شمېر خطرناک ترهګر له زندانونو ایله کړل شوي او هغوی سره نرم رویه خپله کړل شوې وه چې نتیجه یې اوس د ترهګرو د بیا منظم کېدو په شکل کې مخې ته راغلې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان